السلام علیکم. امید دی چې انشاءالله تاسو ټول بخی او دا دوه موضوعات دي چې په دې به غږیږو. یو خو دا چې د باجوړ اپریشن څه وشو، څومره خلک واپس شو، څومره پاتې دي، او دویم دا چې د پاکستان د ټیم منیجمنټ اعلان کړی دی چې انډیا ته به سرپرایز ورکو. نو په جنگ کې خو موږ ته کړی سرپرایز هم ورکړی دی، خو کرکټ کې همیشه موږ ته سرپرایز راکوي. نو چې دا څه سرپرایز تیار شوی دی، څه خبرونه منظر عام ته راغلي، څه پاتې دي. نو په دې دواړو غږیږو. اول دا اولنۍ خبره، درېیمه خبره، د فیسبوک ماما اډر و چې یاره ته لایو ویډیوګانې کوه. دا تقریبا میاشت یوه نیمه سیوا وشوه چې ما لایو ویډیو نه و کړی. نو هغې له وجې بس حکم یې کړی و، نو ما یې راشه ځه هسې په زور خبرې هم نه شو کولی. او زمونږ چې کوم مینوال دي چې کله لایو کېږو نو د هغوی دا خیال وي چې یاره څه د کار خبرې به کوي. نو په ځل خبرو لپاره نه شو لایو کېدی، خو راشه ځه کار خبرې به وکړو. نو مننه د فیسبوک ماما او دغه د اډر تعمیل دی چې کوم یې چې کومه اولنۍ خبره د آپریشن کا کیا ہوا. اب تک کتنے متاثرین کن علاقوں کے متاثرین واپس جا چکے ہیں، اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ متاثرین جو واپس جا رہے تو ان کے مسائل کیا ہیں. تو اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور یہ بات جو ہے اس وجہ سے اردو میں کریں گے آج، کیونکہ جو ہمارے زیادہ تر تجزیہ کار ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر تجزیے دیتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ پشاور سے بھی نہیں، بس اسلام آباد سے، لاہور سے اور کراچی سے وہ تجزیے دیتے ہیں. تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے. فیلڈ میں تو ہم ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ زیادہ تر جو رابطے کرتے ہیں وہ پشاور بیس صحافی ہوتے ہیں، پشاور پریس کلب والے یا سوات والے ہوتے ہیں، یا کبھی کبھار اسلام آباد والے بھی رابطہ کرتے ہیں، لیکن وہ بھی جو پشاور بیس ہوتے اسلام آباد جا چکے ہوتے. تو پھر لیکن زیادہ تر جو صحافی ہوتے ہیں لاہور میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا باجوڑ کا. زیادہ تر صحافی اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا باجوڑ کا. یا کراچی سے وہ بڑے پیٹ تجزیے دیتے اور ایسے تجزیے دیتے کہ ہم خود بھی حیران ہو جاتے کہ یار یہ باجوڑ تو ہم ادھر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو اسی وجہ سے دا یو ملګری وایي چې اواز سلو دی، ما خو چیک کو لکه تاسو سره والیوم کمزوری وي. تو اسی وجہ سے آج یہ جو 3 سوالات ہیں ان کے جوابات اردو میں ہم بیان کریں گے. سب سے پہلا جو ہے کہ باجوڑ آپریشن کا کیا ہوا. تو یہ آپ کی معلومات کے لیے ہوں کہ 29 جولائی سے یہ آپریشن شروع ہوا تھا. پھر 31 جولائی جو ہے وہ جرگے کی کوششوں سے آپریشن کو تھوڑا سا ملتوی کیا گیا، اور لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ علاقے خالی کر دیں اور نکل جائیں. تو پھر اگست میں یہ نقل مکانی شروع ہو گئی، اور انتظامیہ کے دستیاب معلومات کے تحت یہ جو میرے ہاتھ میں موجود ہے، جو ڈپٹی کمشنر آفس ہے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر آفس ہے یا اسسٹنٹ کمشنر آفس ہے، وقت بوقت وہ مختلف نوٹیفیکیشنز جاری کرتے ہیں. تو انہی نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ کوئی 40 گاؤں ہیں. یہ بڑے سطح والے بھی اس میں گاؤں شامل ہے، جس میں سینکڑوں یا ہزاروں آبادیاں ہیں، سینکڑوں گھر ہیں، اور کچھ چھوٹے چھوٹے بھی گاؤں اس میں شامل ہے. تو یہ کوئی 40 تک گاؤں ہیں جہاں سے لوگوں نے نقل مکانی کی تھی آپریشن ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس بیس ٹارگیٹڈ آپریشن کی وجہ سے. تو اب ان لوگوں کی مرحلہ وار جو واپسی ہے وہ بھی شروع ہو گئی ہے، اور انتظامیہ کا کہنا ہے جب بھی ہم ملتے ہیں انتظامیہ سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مزید جو علاقے ہیں وہاں بھی واپسی متاثرین کی شروع ہو جائے گی، اور یہ واپسی مرحلہ وار ہے. تو الحمدللہ متاثرین واپس جا رہے ہیں، اور بہت زیادہ وہ مشکلات کا بھی شکار ہے، تو اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن یہ جو تقریباً 40 کے قریب گاؤں ہیں، یہ نقل مکانی اگست میں لوگوں نے کی تھی، اور اگست ہی میں واپسی بھی شروع ہوئی تھی. 22 اگست کو سب سے جو پہلا نوٹیفیکیشن ہوا تھا کہ آپ واپس جا سکتے ہیں. تو وہ ترخو اور سیرئی یہ 2 بڑے گاؤں تھے، ان کے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ واپس جا سکتے ہیں. تو
کوئی 15-20 دن تک وہ مختلف کیمپوں میں، اسکولوں میں یا لوگوں کے ہجوری گھروں میں وہ مقیم رہے. اور یہ جو انٹیلیجنس ٹارگیٹڈ بیس انٹیلیجنس آپریشن تھا، تو یہ باجوڑ کے 2 تحصیلوں لوئی مامند اور واڑہ مامند کے کچھ علاقوں میں تھا، اور باقی جو علاقے تھے یہ باجوڑ کے سب سے گنجان آباد تحصیلی ہے واڑہ مامند اور لوئی مامند. سب سے زیادہ آبادی جو ہے وہ باجوڑ کی تو انہی تحصیلوں کی ہے. تو کچھ علاقوں میں یہ آپریشن شروع ہوا تھا اور وہاں سے لوگوں کو نکالا گیا تھا. تو اس میں شامل ہے لرکلان، ڈماڈولا 1-2 ہے، یعنی یہ 2 ویلیج کونسل ہے ڈماڈولا کے. ترخو، انگا، خورچی، چوترا، مولاکلے، چمیار جوڑ، نختر پائن، بکورو، غنمشاہ، گواٹے، غونڈے، اگرا، دواوگئی، گٹ، برکلان، نختر بالا، ایراب، زگئی، زرئی، مین سلیمان خیل، انام خروچی نگئی، میٹوچی نگئی، سپرے، ڈبرئی، تیر بانڈگئی، برا لغڑئی، درمیانہ لغڑئی، برا لغڑئی، برا زگئی، للا زگئی. غاخے اور گلے یہ سب سے آخر میں نکلنے والے لوگ تو جن کو کہا گیا کہ آپ بھی اپنے علاقے خالی کر دو. اور اسی طرح عراق سے بھی 2-3 دن قبل لوگ نکلے ہیں. تو لیکن عراق کو پہلے کہا گیا تھا کہ آپ نکلے علاقے خالی کرنے. اس کے علاوہ 2 ایسے علاقے تھے جن کو نہیں کہا تھا انتظامیہ نے کہ آپ بھی اپنے گھر بار چھوڑے اور نکلے، لیکن وہاں سے بھی لوگ، چونکہ وہاں آپریشن تھا، لوگوں کو خطرات تھے، تو وہاں سے بھی لوگ نکلے تھے. تو اس میں تحصیل خار کا علاقہ ہے شنکوٹ، وہ بھی شامل ہے اس میں، وہ بھی لوگ واپس جا چکے. اور اسی طرح تحصیل سلارزے کا ایک علاقہ ہے جس کو گنگ کہا جاتا ہے، تو ادھر سے بھی لوگ نکلے تھے. یہ انتظامیہ کے اس دستیاب معلومات کے مطابق، یہ جو میرے ہاتھ میں موجود ہیں، اس کے مطابق 1,20,000 لگ بھگ، کچھ زیادہ کم، یہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے. تو اب ان کی مرحلہ وار جو واپسی ہے وہ 22 اگست سے شروع ہو گئی ہیں. 22 اگست کو ترخو اور سیرئی والے لوگ واپس جا چکے. اسی طرح 24 اگست کو، پھر 8 ستمبر کو، پھر 15 ستمبر کو، اور اب کل پرسوں ایک اور نوٹیفیکیشن ہوا ہے، یہ 19 ستمبر کو. تو اب تک جو جن علاقوں کے لوگ واپس جا چکے تو اس میں شامل ہے ترخو، یہاں کے سارے لوگ واپس جا چکے ہیں اپنے گھروں کو. سیرئی کے سارے لوگ واپس جا چکے ہیں اپنے گھروں کو. سیرئی کلان ہے، سیرئی میاگان ہے، لنڈئی کلان ہے، بلال مسجد ترخو ہے، شمشیر گل قلعہ ترخو، لرکلان، برکلان، غنمشاہ، چمیار جوڑ، چوترا، ڈماڈولا 1-2، انام خروچی نگئی، میٹوچی نگئی، برا لغڑئی، درمیانہ لغڑئی اور ڈبرئی. یہ اس کے علاوہ شنکوٹ، گنگ، یہاں کے بھی لوگ. اور جو آخری نوٹیفیکیشن ہوا تھا تو اس کے مطابق یہ 11 مزید گاؤں ہیں تو وہ بھی واپس جا چکے. تو اس میں شامل ہیں نختر بالا، نختر پائن، مینا سلیمان خیل، گواٹے، میٹھو، شمبیلے، ملاکلے، غاخے، بکورو اور لیکندہ، ڈمبرے، یہ علاقے ہیں. تو اب تک 30 ایسے گاؤں ہیں جہاں کے لوگ واپس جا چکے، اور جو ابھی تک موجود ہے یا تو فٹ بال اسٹیڈیم میں خیموں میں ہے، یا کچھ اسکولوں میں ہے، یا لوگوں کے حجروں اور گھروں میں ہے. تو ابھی تک جو واپس نہیں گئی تو اس میں انگا شامل ہے، انگا کے لوگ اب بھی متاثرین ہیں. خورچے شامل ہے اس میں، خورچے کے لوگ بھی اب بھی متاثرین ہیں. اس کے علاوہ غونڈئی ہے، آگرہ، دوگئی اور گٹ. اس کے علاوہ عراق کے لوگ اب بھی متاثرین ہیں. اور زرے جس کو کہا جاتا ہے، زرے کے بھی لوگ ہیں. سفرے ہے، اور تیر بانڈگئی ہے، زگئی بھی ہے، اور اسی طرح بر لغڑئی، برا زگئی اور لر زگئی، یہ جو علاقے ہیں. اور غاخی والے واپس جا چکے، ان کو کہا گیا کہ آپ جا سکتے تو وہ چلے گئے ہیں، لیکن گلے اس میں شامل ہیں. تو تقریباً یہ 10-11 گاؤں ہے جو ابھی تک متاثرین ہے، مختلف علاقوں میں موجود ہیں یہ. اور اب آتے ہیں ان کی مشکلات کی طرف. لیکن
اس سے پہلے انتظامیہ کا یہ کوشش تھا کہ اس بار جو متاثرین ہیں وہ ان کو خیموں میں ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہوگا، گرمی تھی اور دوسرے بھی مسائل تھے، تو انتظامیہ نے یہ کوشش کی تھی کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے تھے پرائیویٹ یا گورنمنٹ، اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مدرسوں کے محتمم صاحبان کا، جنہوں نے مدرسے بھی خالی کر دیے تھے، کوئی 11 تک جو مدرسے ہیں تو اس میں بھی متاثرین کو ٹھہرایا گیا تھا۔ سرکاری جو سکولز ہے وہ 146 تک کا فگر پہنچ چکا تھا، کچھ بعد میں بھی خالی ہو چکے تھے تو اس سے بھی بڑھ گیا ہے۔ تو زیادہ تر اسکولوں سے بھی متاثرین واپس جا چکے ہیں، پوسٹ گریجویٹ کالج جو تھا ڈگری کالج تو وہاں سے بھی جا چکے ہیں، اس کے علاوہ کامرس کالج جو تھا وہاں سے بھی جا چکے ہیں، اس کے علاوہ ٹیکنیکل جو کالج تھا وہاں سے بھی جا چکے ہیں، ایک لڑکیوں کا کالج ہے گورنمنٹ ڈگری کالج فار گرلز تو وہاں سے بھی جا چکے ہیں، اور اسی طرح گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول فار گرلز خار تو وہاں سے بھی جا چکے ہیں۔ تو جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں تو وہاں سے ایک دو تین یا 10-12 میں اگر اسکول وغیرہ میں ہوں تو ہوں، باقی ساری خالی ہو چکے، وہاں سے متاثرین واپس ہو چکے، اور یہ 30 تک گاؤں ہیں جن کے متاثرین واپس جا چکے ہیں، اور یہ ان کا فگر بنتا ہے 13,192 گھرانے، 13,192 گھرانے ہیں، تو ان کی مجموعی آبادی افراد بنتے ہیں کوئی 1,05,000 کے لگ بھگ، تو 1,10,000 یا 1,15,000 تک لوگ واپس جا چکے ہیں، اور یہ تقریباً 10 گاؤں رہ چکے ہیں، تو اس کے کچھ 20-25 ہزار شاید ہوں، تو یہ لوگ اب بھی متاثرین ہیں۔ یہ میں اس لیے اردو میں بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں اور باجوڑ کے حوالے سے تجزیے دیتے، ان کو کچھ نہیں پتہ کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور میں ہمارے دوست بیٹھے ہوتے اور وہ پیٹ بھر کے باجوڑ کے حوالے سے مختلف تجزیے دیتے ہیں، تو یہ ان کے لیے تک کہ آپ کو یہ فگر مل جائے، اگر آپ جب بھی تجزیہ دیں تو آپ کے پاس ویلڈ معلومات ہو اس کے حوالے سے۔ متاثرین واپس ہو چکے، اور یہ خدا وائس مارک چٹکاؤ نو اگر وہ سپورے لگ گیا ہو۔ اب آتے ہیں متاثرین کے مسائل کے حوالے سے، اور یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ متاثرین جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا، ایسے بہت زیادہ لوگ تھے جن کے بچے وہ رو رہے تھے، ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کب جائیں گے گھر، اور ان کے پاس یہ جواب بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایسے زیادہ متاثرین تھی جن سے میں ملا ہوں، جن کے خاندان میں بیمار افراد تھے اور ان کا علاج بھی ڈسٹرب ہوا، انہوں نے بھی نقل مکانی کی اور یہ قربانی دی، تو سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے بھی یہ قربانی دی ہے، اپنے گھر چھوڑا ہے، باہر نکلے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا شکریہ بھی ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو مسائل ہیں تو اس پر بھی بات کریں۔ یہ ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ جو دوست ابھی میرے ساتھ موجود ہے فیس بک لائیو پر، تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ایک پوسٹ ضرور کیجئے گا کہ متاثرین کے مسائل کب حل ہوں گے، یہ ضرور آپ پوچھ لیے گا حکمرانوں سے اور ذمہ داروں سے۔ تو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ حکومتی امداد کا ہے۔ متاثرین سے یہ وعدہ ہوا تھا کہ آپ کو 15,000 روپے فوڈ پیکیج ملے گا، اور اس کے ساتھ 50,000 روپے آپ کو واپسی کی صورت میں ملیں گے، تاکہ آپ جب جائیں گے تو آپ گاڑی وغیرہ کا بندوبست اپنے لیے کریں، یا اس کے علاوہ جو بھی آپ ضرورت ہوں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ کچھ دیگر مد میں بھی آپ کو روپے ملیں گے، اور حکومتی عہدیداروں کے مطابق، منتخب نمائندوں کے مطابق، ڈپٹی کمشنر باجوڑ کے بیان کے مطابق 1,10,000 روپے ہر متاثرہ خاندان کو ملیں گے۔ تو میرے ساتھ ریکارڈ موجود ہے، ایسے کئی متاثرین ہیں جن کو 10,000 روپے ملے ہیں، لیکن وہ 1,00,000 روپے جو ہے وہ ابھی تک غائب ہے، ان کو نہیں ملے۔ ایسے بھی متاثرین ہیں جس کو 10,000 ملے ہیں، اس کے بعد 50,000 بھی ملے ہیں، لیکن بعد کے جو 60,000 روپے ہیں یا 50,000 بنتے ہیں تو وہ غائب ہیں۔ تو سب سے تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ان کے لیے جو امداد کا اعلان کیا گیا ہے وہ ابھی تک متاثرین کو نہیں ملا، اور اس کے حوالے سے وہ آواز بھی اٹھا رہے ہیں اور بار بار ہمیں میسیجز بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ اب ہم حکومت وقت سے مطالبہ کریں کہ یہ جو لوگوں نے آپ کے لیے قربانی دی ہے، اس ریاست کے لیے قربانی دی ہے، اس مٹی کے لیے، امن کے لیے قربانی دی ہے،
تو آپ اب ان کی دکھوں پر، ان کے زخموں پر ضرور مرہم رکھیں۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہے، زیادہ ایسے بھی گھرانے ہیں کہ ان کو جو ان کے گھر ہے تو وہ آپریشن میں ڈیمیج ہو چکے، اس کو نقصان پہنچا ہے۔ کئی ویڈیوز ہمارے ساتھ موجود ہے، منظر عام پر آ چکے کہ گھروں کو کافی زیادہ نقصان پہنچ چکا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ اور منتخب نمائندوں کا کہنا ہے کہ ہم نے حکومت کو ایک سمری بھیجی ہے کہ آپ اس کے لیے ایک ٹیم بنائیں تاکہ وہ یہاں آئیں اور یہ گھر وغیرہ دیکھیں اور اس کے مطابق وہ اس کی اندراج کرے اور نقصان کا تخمینہ لگائے کہ لوگوں کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ تو وہ جو سروے ٹیم ہے، اب تک حکومت نے اس کی منظوری نہیں دی۔ تو دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے گھروں کو اس آپریشن میں نقصان پہنچا ہے تو کائنڈلی برائے مہربانی، حکومت ماں کی طرح ہوتی ہے، تو آپ یہ اس قوم کی ماں ہے اور اس مٹی کے لیے اس قوم نے قربانی دی ہے، تو جن گھروں کو نقصان پہنچا ہے تو آپ جلد سے جلد وہ سروے ٹیم بنا کر بھیجیں تاکہ آپ کو اندازہ لگ جائے کہ کتنا نقصان کس گھر میں ہوا ہے اور اس کے مطابق پھر آگے کا آپ نے لائحہ عمل بنانا ہے۔ جو تیسرا مسئلہ ہے متاثرین کا، یہ تو دو بڑے مسئلے ہو گئے کہ ان کو امداد جو حکومت نے اعلان کیا تھا 1,10,000 کا، وہ نہیں ملا ہے ابھی تک۔ کچھ لوگوں کو 10,000 ملے ہیں، کچھ لوگوں کو 15,000 ملے ہیں، کچھ لوگوں کو 50 بھی ملے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کو وہ امداد ابھی تک ملا نہیں ہے۔ اور جو دوسرا مسئلہ ہے تو وہ لوگ ہیں جن کے گھروں کو نقصان پہنچا ہے، آپریشن کے دوران ڈیمیج ہو گئے ہیں اور یہ بھی کافی زیادہ ہیں۔ تو اس کے لیے سروے ٹیم کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن وہ سروے ٹیم اب تک اس کی منظوری نہیں ملی اور وہ ابھی تک نہیں آیا۔ جو تیسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپریشن کے دوران کچھ لوگوں کو انجریز بھی ہوئی ہے، تو کچھ سویلینز ہیں جو شہید بھی ہوئے ہیں اور کچھ سویلینز ہیں جو زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو ان کے لیے اب آواز اٹھانا ہے، ان کے لیے اب کچھ کرنا ہے حکومت نے، اور یہ سارے سب جو ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ راضا کی نا، تو یہ ضروری باتیں تھیں، 3 بڑے مسائل تھے۔ مسائل تو ویسے بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ اس وقت سب سے جو بڑے مسائل ہیں متاثرین کے تو یہ تھے۔ زما تاسو ټولو ته درخواست دی چې کوم څوک داسې چې تاسو متاثرین یئ او تاسو ته دغه حکومتي امداد نه دی میلو شوی، تاسو ته دغه رنګ کور ته نقصان رسېدلی یا څوک زخمیان شوي دي، نو کاینډلی کمنټ کې دا ووایئ چې د دې خبرې زما چې کومه خبره وکړله چې په دې باندې هغه خبره مونږ ته بلکې نورو خلکو ته هم سره د ثبوته خبره ورسي چې او دا وګورئ پلان کې وایي چې زه متاثره شوم خو ما ته 10,000 روپۍ میلاو شوي، نورې نه دي میلاو شوي. نو دې لپاره به اوس په شریکه سره آواز اوچتو، هم تاسو او هم مونږه. دا ضروری خبریں ہیں، شکریہ کہ تاسو واوریدلې اور آپ سب کی بھی مہربانی کہ آپ نے وقت دیا اور ہمارے باتیں سن لیے۔ اب آتے ہیں دوسرے، اور دا به پښتو کې وایو ځکه چې پنجاب والا به میچونو څه کوي، خو موږ پښتانه یو، بهرحال هغوی زموږ نه ښه په دغې پوهېږي که نه. پی سی بي اعلان کړی دی او دا وایي چې یاره هلکه که څوک داسې چې اوس جاین کوئ نو دقه ابوزه ما څو منټه وشو، 10-12 منټ وشو. ما ډېره اوږده خبره وکړله، اردو کې مې وکړله په دې غرض سره چې د متاثرینو کوم مسلې دي څومره واپس شو څومره پاتې دي مسلې څه دي چې په هغې خبره وشي، نو تاسو بیا وروستو دا کتی شئ. ښه چې کله مونږ لایو کېږو نو د هر چا دا دغه وي چې مړه نور خبره پرېږده خو بس په دې موجوده حالاتو وغږېږئ. نو په موجوده حالاتو مونږ وغږېدلو. پی سی بي وایي که نه منیجمنټ د ټیم چې یاره مونږ انډیا لپاره سرپرایز تیار کړی دی، خو داسې نه چې سرپرایز یو ځل بیا مونږ ته سرپرایز جوړ شي، مونږ له سرپرایز رانه کي. او تاسو پته مونږ لپاره ټول نه لوی سرپرایز څه کیدی شي، هغه لکه زه هم او داسې تاسو هم دا اسپیکټ کوئ، توقع زیاته زموږ دا ده چې بیا به هم پاکستان ټیم بایلي، ځکه چې دا د دې ماشومانو کار نه دی. خو به هر حال مونږ لپاره سرپرایز دا کیدی شي چې که چېرته وګټي نو یقینا چې مونږ به سرپرایز شو، حیران به شو چې لکه دا خو کمال وشو. والله وکړه چې انډیا له کوم سرپرایز جوړ کړی دی نو هغه مونږ لپاره شي چې مونږ حیران شو چې لکه دا څنګه وګټو. منیجمنټ چې دی نو ډېر کار کړی، سایکاټریسټ ټیم ته لېږلی و او د پی سی بي چیرمین محسن نقوي خپله او سابقه چیرمین نجم سیټي او سابقه چیرمین رمیز راجا او داسې سابقه کلاړیان وسیم اکرم وقار یونس
راشد لطیف پکې نومیږي که نه داسې. نو دا تقریبا 8 کسان دي چې د ټیم سره 4-5 ورځې تېرې کړلې. دغې نه علاوه د مغزو ډاکټر سایکاټریسټ ورته راوستی و، هغه پوه کړل نفسیاتي طور چې یاره تاسو سټرانګ شئ، او کافي کار شوی دی ټیم باندې. څه فیصلې هم شوي دي. یو فیصله وی چې دا شوې ده نن به ثابته شي چې ټیم نه خوشدل شاه ډراپ شو، فهیم اشرف واپس این شو. دویمه دا ده چې سپینرز باندې پاکستان ټیم زیات هغه و، نو سپینرز کې سفیان مقیم ډراپ شو، حارث رؤوف این شو واپس. او تھرډ نمبر چې کوم ده نو حسن نواز چې ډېر ښه بیټر دی خو هغه ډراپ شو، او آلراونډر حسین طلت ته چانس ورکړی کېږي. زیاتر چې ده نو تجزیې داره مخې ته شوي دي چې په دې باندې ټیم منیجمنټ فیصله کړې ده او کپتان ته یې اورولې ده چې نیکسټ دې میچ کې دا کول دي. دا هم خبرې کېږي چې سیم ایوب چې کوم دی نو هغه کپتان هم خبرې مخې ته شوي دي چې میټنګ کې دا ویلي دي چې سیم ایوب مونږ لږ شاته کوو او حارث او فخر دا اوپننګ ته راولو. محمد حارث او فخر زمان که چېرته دې کې یو مو چلیږي. سیم ایوب دا وخت آوټ اف پام دی او هغه ډېر زیات پریشر کې دی، نو که هغه لږ شاته شي او بیا هغه ته لږه زیاته موقع میلاو شي سینګلز ډبلز لپاره او لږ خپل اننګ ډیولپ کړي او هغې نه پس بیا نو هغه به لږ اعتماد به بحال شي او لږ چینج هم وایي چې ټیم کې توقع لري چې بیټنګ کې. خو چې کوم د ټول نه غټ خبر دی نو هغه دا دی چې ډېره غټه فیصله یې کړې ده چې بیټنګ کې به ډېر چینج راځي. نو یقینا چې دا سرپرایز ما وویل چې بیټنګ کې به څنګه چینج راولي دوی، لکه دوی خو دا ویل چېرې دا بابر ډېر سلو، د سټرایک ریټ ډېر سلو دی 132 130 129 وي، او رضوان چې دی د سټرایک ریټ ډېر سلو دی، ایلا 125 130 وي. نو دغه ځکه ډراپ کړل چېرې دا ماډرن ډے کرکټ دی په دې کې دومره سلو سټرایک ریټ نه چلیږي، ستا کم سے کم سټرایک ریټ 150 نه باره چې وي د اوپننګ. نو هغوی په دې غرض سره ډراپ کړل. اوس چې کوم موجوده کھلاړیان دي په دې کې د 135 نه باره سټرایک ریټ والا شته نه، ټول همدغه انډې راټولې کړي دي، راځه و انډه راځه و انډه راځه و انډه. سیم ایوب خو پکې ریکارډ جوړ کړو، 8 ځل په صفر آوټ شو په T20 کې، دا یو منفرد ریکارډ شو هغه په نوم. نو سرپرایز یې دا ویلی و چې یاره بیټنګ کې څه ډېر زیات چې دی نو سرپرایز دی ستاسو دپاره. نو ما د بیګانه دې غاړه کتلو چې واټ از سرپرایز. مونږ لپاره سرپرایز چې دی نو څه کیدی شي؟ مونږ لپاره ټول نه غټ سرپرایز دا دی چې انډیا ته شکست ورکړي، زمونږ به یقین بله راځي. مثال له خبرې دا چې که ماسخوتن څوک په وخت ویده شي میچ ونه ګوري، مونږ ټیم انډیا ته شکست ورکړی او سهار ورته مونږ ویل چې یلکه مبارک دی چې انډیا یې بیګا والیده، نو یقین به نه کوي به چې ګپ لګوئ. نو پاکستانیانو لپاره خو دا سرپرایز دی. خو به هر حال سرپرایز په بیټنګ کې دا شوی دی وایي چې دا سنګل ډاټس چې کوم دي نو وایي چې دا به ختموي. 13 میچ کې 63 بالونه داسې دي چې هغه ډاټ لوبولي دي، او دا فیصله اوس کړې ده چې نور به ډاټ بالونه نه لوبوي. نو چې د هغې کله ټیم منیجمنټ جانچ پړتال کوو او ناستو چې یاره ډاټ بالز ولې لوبېدلي دي، نو کلاړیان ویل چې بهی موږ خو به د هیټ کولو کوشش کوو، د چکې موقع نه میلاوېدله، بس موږ به تاو شو جویسته به بال میس شو، موږ به چکې والو کوشش کوو جو هغه به فیلډر ته لاړو جویسته په دې کې ډاټ ولوبېدل. نو وایي چې ښه تاسو باونډریان یې لګولې د هغې دپاره لکه خبره دغه شوه، وایي چې دوی ته باونډریان خو تاسو یې نه، نو لهذا نور به ډاټ بال نه لوبوئ. نو دا یې پابندي لګولې چې که باونډري لګي که نه سنګل ډبلز به تاسو کوئ او ډاټ بالو باندې ډېر شدید چې دی نو پابندي لګولې ده. نو اوس ګورو چې زمونږ نن کلاړیان همغه شانې کړس او سټاپ کړس او سټاپ هغه والا کار کوي او که نه څه سنګل ډبل او چوکۍ چکې وباسي. که ډاټ بالز دوی کنټرول کړل، لکه تاسو سوچ کوئ 13 میچ کې څه رنزونه کړي وو، مانه خو اوس هېر شو 129 که 30 100 پورې داسې وو که نه. نو 13 میچ کې 63 ډاټ بالز چې کومو نو هغه لوبېدلي وو. نو که دا اوس دا 63 ډاټ بالز چې دی نو نن ونه لوبېږي او په دې 63 ډاټ بالز په ځای باندې چې دی نن کم سے کم وشي دغه 50-60 رنز هم پرې وشي، نو زمونږ 120-130 رنز باونډریز کې که فرض که میلاویږي او 30-40 ورسره سنګل ډبلز کې میلاو شي، نو بیا هم زمونږ 160-170 ته رسي. د انډیا ټیم هم ټیک د ښه ټیم دی، پاکستان سره د دې کې لیبر بالنګ شته چې هغه 160 رنز 170 رنز په دا ډرای پیچ باندې
چې که وروستو بالینګ ولې نه وي چې وروستو بیا پرخه وي بالینګ مشکل وي خو که وروستو هم زموږ بالینګ وي او زموږ بیټینګ 170 پورې سکور وکړي نو زموږ بالرانو باندې دا زموږ بیا بروسه وي چې دا به ډیپینډ کړي خو چې تا ورته 120 رنز کړي وي 130 دې کړي وي او بیا شاین افریدي ته وایي چې هله او هغه هلته پرخه ده هغه د سوینګ کولو کوشش کوي د ان سوینګ کوشش کوي هغه سوینګ کیږي نه آوټ سوینګ کوشش کوي هغه سوینګ کیږي نه پرخه ده او دلته ورته تا شاته د رنزونو نه چې د نو دونه غوندې دغه جوړ کړی 125 130 یا 128 رنز دې کړي هغه به څنګه هغه ډیپینډ کي نو چې کله بالر ته لږ دغه زیات وي کم سے کم 170 مور دین 170 رنز وي نو هغه بیا ډاډه وي که د هغه یو نیم بال لږ ګډ وډ شي لاین باندې مخکې وروستو شي هغې پیچه شي نو څه دونه زیات هغه ته ستونزه نه وي ځکه چې هغه ته پتې چې ریکوایرډ رن ریټ شاته 10 12 دی هېڅ خبره نه ده که باونډري ولګېده خو چې تا ټول په اوور کې 6 رنز جوړول دي مخالف ټیم ته تا 6 رنز پر اوور هغه ورکړی دی ایوریج ورکړی دی او په هغې کې ستا بالر د ټرن کوشش کوي او بال سوینګ کېږي نه ستا بالر د یارکر کوشش کوي او یارکر کېږي نه د ان سوینګ آوټ سوینګ کوشش کوي او هغه نه کېږي د ریورس سوینګ کوشش کوي او هغه ریورس سوینګ کېږي نه نو هغه خوار به څه بیا دا ډیپینډ کړي نو یا خو زمونږ بیټینګ چې دی نو مونږ غر کوي همیشه او یا چې کوم ده نو زمونږ بالینګ خو بهرحال د تیره فیصله چې کومه وه بالکل سلمان آغا غلطه کړې وه ما څومره تجزیه کار کتل پری هغه چې کوم وي انالیسیس چې کوم وي هغه ما کتل میچ نه مخکې نو هغې کې زیاتر تجزیه کارو دا وی چې که ټاس وګټي نو پهله پکار دی بالینګ ځکه چې ډرای پیچ دی زمونږ بالینګ ډېر ښه دی مونږ چې کوم ده نو که بالینګ وکړو او 140 150 پورې انډیا رامنې شي زمونږ بالران چېرته یو بالر هم پکې کلیک شي او هغه په چارو ورونو کې یو 3-4 وکټې وباسي او 18-20 رنز ورکړي که نه نو بیا انډیا مشکل ده چې 150 ته ورسي خو که 150 هم وکړي نو زموږ بیټینګ د دې کلیبر دی چې هغه بیا د راواړي وروسته برخه د انډیا والې ته هم بالینګ ګران وي خو چې ټاس یې وګټو نو ځوان څه عجیبه کار وکړو مونږ بیټینګ کوو چې د دغه نه تپوس وکړو هغه انډیا والا څه نوم دی هغه کپتان هغه چې لاس یې مو سره نه میلاو بهرحال په دغه خبر روانه ده چې که نن میچ و نو لاس به میلاوي که نه هغه خبره بیا په ګپ بدله کړه کېدای شي نن هم زړه ها زوړ امپایر دی ښه انټي پای کرافټ هم دی او پی سی بي دا وایي چې هغه معافي وغوښته خو زما خو نه دی خیال بهرحال ګورو به چې څه کېږي خو هلکه چې سټینډ اخلی خو بیا واخلی چې نه اخلی چې بیا څه له نیغ نیغ کېږي چې لا یو ځل وایي چې دا امپایر وي نو موږ به کرکټ نه کوو او بیا چې دی نو واپس بیک ډور چینل اکټیو شي دغه کوي خو جو مه کوه راځه تی که نه هسې هم په شرمونو شرمې جو راځئ بس ښه په غیرت ترې راوځئ چې بھئی دا امپایر ټیک نه دی او مونږ نه کوو ګیم خو بهرحال زه څه به ووایو زمونږ مسله هم دا چې مونږ په جذباتو کې فیصلې کوو بیا وروستو پې قایم ودرېدلی نه شو نو د نن سرپرایز بس خبره وه او هغه دا شوې ده چې ټیم کې چینجز اعلان شوی دی چې به کېږي او سیکنډ سرپرایز دا دی چې وایي چې ډاټ بال به نه لوبئ او سنگل ډبل به کوي نو ګورو به چې څه کوي او ټاس ډېر مهم دی دا د دوبۍ ډرای پیچ دی ما اوس هم کتلو نو چې کافي ګرمي ده دوبۍ کې او چې کوم په پیچ باندې واښه دي هغه هم وچ دي نو چې پیله څوک هم بالینګ کوي هغه لپاره سازګار دی ټرن به هم میلاویږي باونس به هم میلاویږي نو که پاکستان پیله بالینګ کوي نو زموږ سره بالران کمزوري نه دي بیا ښه بالران دي لکه زموږ بالینګ اټیک کې شاهین افریدي شو حارث روف شو دواړه چې یو هم په کم یو هم ویکټې ویستې بس د به بیا مخالف ټیم لملا ماته کړي وي دې نه علاوه سپین کې ورسره حسین طلب میډیم پاس بالر شو فهیم اشرف رالو ورسره واپس و نو دا درې به واخلو زه فهیم اشرف حارث روف او شاهین افریدي دا درې واړو کې چې یو هم کلیک شو نو بس بیا به څه پکې نه پاتې دی انډیا په دغه کې دې نه علاوه په سپین کې چې خبره کوو نو ابرار احمد دی سلمان آغا پخپله دی او سیم ایوب خو تاسو ته پته ده چې بیټینګ یې پرېښی بالینګ یې شروع کړی دی نو سیم ایوب شو نو بالینګ زمونږ ښه دې ته کمزوری بالینګ نه شو ویلی بهرحال ښه سټرانګ دی خو چې اوس 120 رنز وي نو دا بالینګ به د هغې ډیپینډ څه وکړي خو که تا ورته 170 رنز وکړل او د انډیا ټیم ولې نه وي نشي راړولی بسې نو خبره بیا د بیټینګ ده که اول مونږه بالینګ کوو نو په کار خو ده چې انډیا د 150 نه مخکې مونږ ختم کړو یعنې 150 ته ونه رسیږي
که 150 نه سوا کېږي بیا موږ ته ګرانېږي او که نه اول موږ بیټینګ کوو نو بیا مور دین 160 160 170 نه برابر بیا سکور پکار دی هله به زمونږ ټیم هغه کولی شي نو دا خبرې اترې وي او څو منټه شوي ما ته خو پته ونه لګېده خو زه داسې کوم چې راځم ستاسو کمنټونه شاملوم چې دا څوک څوک یې څه څه وایي خو کمنټونه به هر حال شوي ډېر دي نو چې کوم ریسنټلی ما ته ښکارېږي نو هغه به شامل کړو که د کوم ملګري کمنټ نه شاملېږي جو خاطر مه درنوئ د چا کمنټ شامل نه شي خاطر درناوی مه واپس کوئ ښه سر پاکستان مې یقین نشته عمران خان خبره د ټولو همدغه شانې ده ښه وایي چې دا شړی به وړی نه شي خو بهرحال څه پته لګي موږ له سرپرایز راکړي او ویلي دي چې سرپرایز به انډیا له ورکوو نو خدای دې وکړي چې موږ له راکړي امان الله خان وایي چې ډاکټر صاحب د شپې هوا لګي زه د دوبۍ په باډر یم او د شپې هوا لګي که نه پرخه وي دغه وي نو لږه بالینګ به وروستو ګران وي او څنګه یې لکه ښی میا عثمان شاهین الله دې وکړي خو یقین مو ډېر کم دی دا ګورئ نه چې شاهین اوپننګ ته راشي څه مو خیال دی دا خو تیر میچ کې زمونږ دا دغه وه چې هلکه مطلب اوپننګ ناکام شو سکور نه کېږي په 9 اوور کې تا کړي دي له 52 رنز په 11 اوور کې 52 نو ته بیا جواري وکړه او شاهین راولېږه جوارۍ کې تا سره د ټول نه ښه آپشن شاهین دی چې هغه راولېږه چې بهی ورځه او هیټ کوه که وچلېدې ام وچلېدې او که ونه چلېدې نو بس 2-3 بالونه به خراب کړي ته 50 بالونه نه خرابوي چې راځي بس خبره نه ده نو هغه هله کېږي چې کله ستا کپتان چې کوم وي چې هغه جارحانه گیم کوي زمونږ د یوې سړی بلا نه خلاص شوي یو او په بلې سړی بلا اوړېدلي یو کاش که دا سرفراز احمد وی بس مونږ یو ډېر لوی هیره ضایع کړې ده که دا بل کپتان وی او هغه نه په 52 رنز باندې په 11 اوور کې 4 کلاړیان آوټ وی نو هغه بیا خامخا به شاهین را لېږلی چې بهی دا وخت د سکور د وړلو دی هلته هیټ که وچلېدې چېرته په 15-20 بال باندې ته 40-42 رنز وکړې نو زمونږ خبره به د 100-120 نه اړولي بیا به وروسته ورسره کاږو خو هغه هغې نه وروستو چې څوک رال جو هغه هم سټاپونه زړه یې راله پې پوخ کړو دا 100 رنز کړي ما نه اوس بار هېرېږي دغه هم خو شاهین افریدي کړي که نه 32 کسو پکې شاهین کړي که نه نو دغه صورتحال دی په دې دویم میچ کې هم ټوټل ټیم 100 رنز نه مخکې آوټ شوی و باقي سکور خو شاهین افریدي کړو نو د شاهین افریدي کار سیم ایوب شروع کړی دی سیم ایوب وکټ یې اخلي او شاهین افریدي د سیم ایوب کار شروع کړی دی سکور هغه کوي ښه جي ضیاء الله صاحب مننه محمد سلمان دعا به کوو نو دعا به هم کوو خو په انډیا کې زموږ نه ډېر مسلمانان دي دعا خو به هغوی هم کوي دا اوس د هغوی د محنت سوال دی چې زموږ دغه ځوانانو محنت څونه کړی دی میا مهران ساماننه بیگم بنگلادیش در خیر ګمو کو او عابد السلام علیکم زه قطر نه کامران بای څنګه تاسو ټولو ته سلامونه الطاف حسین استامننه سهیل شفیق الله شاداب او ساجد خان عطاالرحمن توباغر هلک توباغر هلک د دې څه نوم باندې د اکاونټ جوړ کړی خدای دې پوهې که ستا ډېره مهرباني اثر نومان یم بس الله دې خیر کړي شکریه هسې نه چې بیا شوګیر وکړو شوګیر خو به کوو خامخا اوس پته نه چې پیدا به راوړي که نقصان به راوړي خو شوګیر خو را په غاړه دی رحم الله سلام سر څنګه ما له ټول نه زیاته خنده تاسو ته پته وه په څه بسې راتله د ډي آی جي کا آی جي د پیج نه پوسټ شوی چې هوایي فایرنګ سے اجتناب کرے ما له ټول نه زیاته خنده په دې پسې راتلله چې ګنې د دې آی جي صاحب دا خیال و چې ګنې پاکستان دا ماشومان دا د میچ د ګټلو دي چې خو بس د هغوی دا خیال و چې ګنې ګټي که نه نو هغې پسې ډېره خنده راغلې وه محمد سہیل جانوی سرجی ځان له مازغه مخوره انډیا یې ګټي सरताज खान इंशाल्लाह जीत हमारी होगी अतब रमान अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम साजिद खान सलाम सर संगे वालेकुम अस्सलाम खो सर जी साइम दे न चेंज कई या खो बनन हम सशरमु कि या बखपल खबेटिंग टेक्निक को खाई ज़ैबुल हसन असल के सीधा कना मुंग नदीशी अहमद शहजाद दगा को ज़ाया को मुंग नदीशी द पीसीबी दी गलत पॉलिसी उमर अकमल ज़ाया को
مونږ د پی سی بي غلطې پالیسۍ بابر اعظم ضایع کړو چې د دنیا عظیم کلاړي جوړېدی شو، هغه صرف د پاکستان عظیم کلاړي جوړ شو، د دنیا عظیم کلاړي جوړ نه شو. دا د پی سی بي د وجې چې هغه 100% پام کې او دوی په کپتانۍ بوج ور واچاو، نو هغه نه ادھر کې رهې نه ادھر کې رهې، نه د کپتانۍ شو نه د خپل پام شو، نو مکمل بس. او په هغه وخت کې چې دته کپتانی میلاوېدله نو مې بي تاسو څوک اورئ یا نه، نو ما په هغه وخت کې چې د خپل څونه پروګرامونه وو په هغې کې به ما دا ویل چې دا لږ ضایع کوي، د سره زیاتی کوي، او مغه شانې وشو. هغه بابر اعظم چې دنیا عظیم کلاړي جوړېدی شو هغه سره څه ونه کړه که نه. دا پی سی بي اوس سایم ایوب چې کوم دی اوټ اف پام دی، که دته ته نورې موقع ورکې نورې موقع ورکې، دا اوټ اف پام دی، دی راولېږه چې ریهیبلیټیشن وشي د ته ان سی ای ته نیشنل کرکټ اکیډمي ته راولېږه چې هغلته د واپس کوچینګ وشي، د اعتماد بحال شي، هغې نه پس بیا چانس ورکړه. خو که ته د مسلسل لوبې نو دی به ناکام کېږي، او چې ناکام کېږي په د باندې به کرټیسزم کېږي، او دا تنقید هر څوک نشي برداشت کولی. دا ستاسو خیال دی به د سایم ایوب چې کوم تنقید کېږي ګنې دی به ترې خبرېږي نه، د ده سره درې څلور منیجرز وي، هغه د هرې خبرې ورته خبره کوي. سایم ایوب به رور هم وي، د سایم ایوب به پلار هم وي، د سایم ایوب مور هم شته، هغوی به هم دا سوشل میډیا ګوري، رور به یې ګوري، پلار به یې ګوري چې دا خلک به څه نه وایي که نه. نو دا خبرې خو هغه ته رسي، نو د هغه ډسکریج کېږي دی سره. نو چې دی اوټ اف پام دی، ته ورته نورې موقع ورکې، نو دومره پریشر به راشي سوشل میډیا چې بیا به یې ډراپ کې، او د پاکستان د ټیم نه چې یو ځل څوک هم ډراپ شوی هغه بیا خپل ځای نه دی جوړ کړی. دا د نسیم شاه ته ډراپ شوی دی، زموږ دعا دی چې زر تر زره کم بیک وکړي، خو ډېر مشکل ده ځکه چې حسن علي یو بهترین بالر و، خو چې کله هغه ته معمولي انجري راغله او حسن علي ډراپ شو، د نن د ورځې پورې حسن علي خپل کم بیک نشي کولی. داسې وهاب ریاض و چې بهترین بالر و، د شاهین افریدي په شان به یې بیټینګ کوو، افریقې خلاف او د نیوزیلینډ خلاف 2-3 میچونه وهاب ریاض تنها راړولي وو، خو چې هغه ته لږه انجري راغله وهاب ریاض ډراپ شو، نو دلته شاهین افریدي ځای ونیو. دا نن د ورځې پورې وهاب ریاض اخر دا چې سپورټس منسټر جوړ شو، خو ټیم ته واپس رانلو. مونږ ډېر ولیدل چې یو ځل د ټیم نه ډراپ شي د هغه کم بیک بیا ډېر زیات مشکل کېږي، او پی سی بي دا بیخي زیاتی کوي چې سایم ایوب سره چې دی مسلسل لوبوي، یو وخت به یې راشي چې په دې پی سی بي به دومره پریشر جوړ شي چې دا سایم ایوب به د ټیم نه ډراپ کړي. او زیات تر تجزیه کار دا وایي چې د تکنیکس کم دي، د سره ډېر زیات ویرایټي ده د شاټس، د فیوچر کې ډېر ښه بیټسمین جوړېدی شي، خو په هر چا باندې یو بد وخت راځي، په دا وخت باندې سایم ایوب باندې بد وخت دی. نو په دې وخت کې پکار ده چې څوک ورشي هغه ته شاباسي ورکړي، ډاډګیرنه ورکړي، څه ټپس ورکړي، لږ ډېر دغه وکړي. خو څه به ووایو پی سی بي ده نو ضیاء الله وایي چې 150 ټارګېټ اصحاب الدین سامانه لاله خی، او رومان خان شکریه، امان الله خان. بس ډاکټر صاحب د پاکستان د ټیم میسایل د چاینا د پټاخې دی چې وچ وي نو سم ډس کوي، خو اکثر بچځي. 128 رنز یې کړي و، شاهین پکې 33 رنز کړي و. ها نه نو د شاهین دا 33 ته لر کې نو دا څو شو بیا 28 ته 33 5 نو 95 رنز یې لکه کړي ټول ټیم. نو دغه صورتحال دی. نو اقبال هاشمي وایي چې 201 ټارګېټ څوک 201 ټارګېټ. شکریه طیب یم ګلګت نصر، تاسو سلامونه سره سي خپل ټایم ما خرابوه نه شي ګټلی. طیب خانه څه پته لګي سرپرایز راکړي، او پی سی بي ویلي سرپرایز به ورکوي انډیا ته، نو کېدای شي موږ له راکړي. ضیاء الله وایي چې انشاءاللہ ګټو. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ طبیعت صحیح ہے؟ ہم باجوڑ سے ابھی جو ہے نا سعودی عرب میں انشاءاللہ پاکستان میچ جیتے گا. عزیز خانه مهرباني. او نن یې پاکستان ګټي، خو ران ټوپک دی یقین پې نه دی پکار. او صحیح ده، ډېر ذلیله کړي وو مونږ انډیا په دې تېر میچ کې، ډېر بهرحال هغوی ځان هم ذلیله کړو، خو مونږ ته ډېر بېکاره نظر کړی دی. هر حالت کې دا میچ لکه څنګه چې جنګ ته مونږ ګټلی ده که نه، دقه شانې ته دا میچ هم ګټل غواړي چې هغه. او بیا چې کله میچ وګټي که نه، او بیا سلمان آغا پریس کانفرنس کوي نو چې ورته ووایي چې یہ جو میچ ہے میں اس پائلٹ کے نام کرتا ہوں جس نے ہمارے دشمن کے 6 جہاز گرائے تھے. نو بس دا یوه خبره د هغو دپاره پوره ده. یا دا ووایي چې میں آپریشن څه نوم یې و بنیان المرصوص کے جو کمانڈر تھے میں یہ وکٹری ان کے نام کرتا ہوں. تو بس مزه به وکړي، خو دا باله کېږي چې ویې ګټي، او کرانې بیا وګټو نو د سترګو د غړولو به پاتې نه شو. نظامونه بدل دي، خدای دې خیر کړي.
نن په ټوله نړۍ کې د امن ورځ نمانځل کېږي. عبدالوهاب سیاره ما خو څه داسې څه نه دي لیدلي هلکه ځوانه. او څنګه چې په رڼا ورځ په لوی چوک کې په مولانا خانزیب او دغه په ملګرو منټه فایرنګ کېدو او قام تماشې ته ولاړو ویډیوز جوړول. نن 2 میاشتې پولیسو ورځې پس چې اجمیر اعظم لالا په رڼا ورځ په لویه لار کې قتل شو، اخري سلګۍ وهلې، نو دا بدبخته قام هماغسې تماشې ته ولاړو او ویډیوز جوړولې. خو حاجي صاحب یې نه پورته کوو. دا خلک صرف ویډیوز ته پرېږده، نه مسلماني شته، نه انسانیت شته، نه پښتونولي شته، نه احساس شته، نه غیرت شته، نه د چا عزت خیال ساتل کېږي. خو بس ویډیو ډېره ضروري ده. ستا بالکل بهترینه خبره دې کړې ده او ډېر افسوس راشي په داسې وخت کې. الله تعالی دې موږ ته خیر وکړي. زمونږ که په دې قام باندې ملا تړې نو غلطه کې. او ما مولانا خانزیب صاحب سره ډېرې زه 2 ملګري زما ګواه دي، شیخ جانزاده صاحب او یو بل مشر منان کاکاجي، دا ګواه دی. مونږ مولانا خانزیب خوا ته لاړو د الیکشن نه وروستو، نو ډېر ښې خبرې وشوې، چای مو ورسره وڅښو. 2 ځله مې چای څښلی و، لکه دونه وخه مو شو، اوبه ورسره ناست وو. نو ما ورته ویم ما مولانا صاحب، ما هغه یو پوسټ هم کړی، ما مولانا صاحب بس قلارېږي نه دې شي نه؟ وایي چې نه تاجک صاحب بس قام دې نه شي پرېښودی. نو ما ورته ویم قام خو دغه دی چې 6,000 8,000 ووټې درله درکړو، که دا قام پوهېدی خو ستا په شان سړی خو به یې کم سے کم ځای ته رسولی وی. او ما ته وایي چې بس که ووټ راکوي که نه راکوي، خو د قام د مقدمې نه شاته کېدی نه شو. نو بس هغه خبره وه. خو قام زمونږ دومره بې حسه قام دی چې د مرګ نه وروستو سړی ستایي، په ژوند دې نه ستایي. دا مولانا خانزیب چې د مرګ نه وروستو څومره وستایلی شو، که د دې 2% په 100% کې 2% دې خلکو په ژوند ستایلی وی، نو لکه نن به مولانا خانزیب خدای خبر که ژوندی هم وی نو هېڅ فرق به پرې نه وی راغلی، خو د پښتنو به حالات بدل وی، کم سے کم د باجوړ حالات به کم سے کم بدل وی. که دا مولانا خانزیب سره په ژوند ودرېدلي وی او دا باجوړ به داسې باجوړ نه وی، دا زموږ خویندې به کم سے کم په دې خیمو کې نه وی. د دې خبرې ایز ا جرنلست تجزیه ورکوم. خو په ژوند باندې اول باجوړي او وروستو پښتانه، دا په مولانا خانزیب ونه درېدل. په ژوندانه خبره کوو، په جنازې په لکونو خلک ولاړو، خو په ژوند یې ورته په سوونو په زرګونو خلک به نه ودرېدل. په دې کم ورځ چې شهید کېدو، په دا ورځ په ښار بازار کې د چې کوم اخري پروګرام و، نو هغلته زما موبایل کې لږه مسله وه، ریپیرنګ ته مې وړه، واښه مې راخیستلو، نو بل ملګری هم راسره و، مونږ هم روټۍ نه وه خوړلې. نو مولانا صاحب، عبید کامرید او واجد دا ما ولیدل چې دوی هغې سبزۍ واله دوکان مخې ته ولاړو او لاندې ورته 18 کسان ولاړو. نو ما ته خو د مولانا صاحب د کمپین پته وه، نو ملګري راته وایي مولانا صاحب دی او ما ولیدو. خو ما زه بس یاره خو ډېر په هغه وخت کې هغه ملګری ګواه دی، ما ورته ویم ما دا وګوره مولانا صاحب راغلی دی، د درنې د امن پاسون دغه ورته کوي، او ما دا ظالمان دونه نشي کولی چې دا خپل شټر لږ 2 منټو لپاره راښکته کړي او ورته ودرېږي. ګوره مونږ کرکټ چې کوو که نه، مونږ به کله ګراونډ کې وو نو اکثر به تبلیغیان رال ګراونډ ته، نو مونږ به کرکټ سټاپ کو او تبلیغیانو به راته 15-16 منټه خبره وکړه، مونږ به هغې ته غوږ کېښوستو که نه. هسې خپل وخت والا خبره کوم. اوس دې حد ته خبره ورسېده چې مولانا خانزیب په ښار بازار کې چاته ودرېږي او د امن خبره کوي، نو چې د کوم دوکان مخې ته ولاړې، په دوکان کې د مولانا شاته کسان لګیا وي خپل ګپ لګی، خو دونه نشي کولی چې را مخامخ شي دته ودرېږي. نو د قام بېحسي لکه د حد نه سوا شوې ده. او الله تعالی قرآن مجید کې وایي چې څو پورې تاسو په خپله د خپل حال بدلولو، د حالت بدلولو کوشش نه کړی، زه ستاسو حالت نه بدلوم. دا قام همدقسې ښه دی، دا په دې کې خوشحاله دی او بس اوس ورسره یوز ټو شئ، تاسو هم اډجسټ کړئ په دې خبره. دا یو ومنئ چې دا قام خپل حالت نه بدلی، دی هم په دې کې خوشحاله دی او بس چې خوشحاله دی، جو خوشحاله دي وي پکې. مونږ هم ډېرې په مسلو باندې خبرې اترې کولې، ډېر چغې سورې به مو والې. تاسو ګورئ اکثر زه دومره اوس هغه نه کوم، پرېږده کېږي به خلک پکې خوشحاله دي، چې خوشحاله دي مونږ به پکې څه ووایو. عبدالوهاب سیاره بیخي د حاجي صاحب د دغه نه هم خبر وم، خو څه به ووایو، دا زموږ قام دی، دغه بېحسي ده، خلک به وجلی، دا لکه وجلی چا دی، خو بېرته زموږ د دې علاقې پښتانه دي، بل څوک نه دي، خو څه به ووایو. رومان خانه ستا ډېره مننه، ستا ویښتان خو قام سپین شو، او رومانه بس ویښتو کې سپین لګېدلي دي،
او ډېر دې دپاره مې هلې ځلې وکړلې. یو کس ویل یو ځای تیل دي، وایي چې دا ولګوې ویښته ورسره تورېږي. اورې نو ما ورته وایم بس هله قربان راوړه. نو بس هغه راله یو بوتل راوړه. ما څو ورځې کې وایي چې 2 هفتو کې مړه ما زه به 3 هفتې ولګوم. ښه ریګولر مې ولګول 3 هفتې और यूँ व्यक्ति तोड़ने को भी हम और धक्का लो मैं लगा सूरत हाल तो ये है। माँ तो ये शायद आपके बालों का मसला हो, लेकिन दूसरे लोगों के लिए तो काम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त है और तारीफ़ों ने शुरू करा मरा मैं गोली मारूँ दूसरे लोगों को। ये जो मेरा मसला है सबसे पहले इसका हल निकालो, बाद में देखेंगे दूसरों लोगों को. نو بس څه به ووایو یاره خام غمونه دي. یو شاعر وایي چې د قام غمونه بڼه موزګار نه یم پیره. چې ویښته د باجوړ په حالاتو سړی زړه خوري ویښتې نه سپینېږي نو لکه نور به څه کېږي. سید حمید سعودي عرب نه، طیب نه ستا ډېره مننه. حذیفه مشال شکریه، ضیاءالله مننه. امین الله یم انشاءالله پاکستان به ګټي. شکریه امین الله سر جی. هوایی فایرنګ سے اجتناب کرے. او بالکل. السلام علیکم. وایي صاحب زه څنګه زمونږ لغړی ریډ سټیشن 26 اور 27 اور 28 اگست شوی خو تر اوسه مونږ لغړی ته رقم نه دی میلاو شوی. ښه د لغړی کې داسې وه چې ځینې خلکو لغړی نه هغه بل کلی سوري نو زه وبه شي ښه ما وختي د ویډیو په شروعاتو کې ما ستاسو خبرې کړي دي چې ډېر ښه خلک دي چې رجسټریشن شوی دی او هغوی ته پیمنټ ونه شو نو ما پکې کړي دي دا خبرې ښه په دې ویډیو کې ریورس کې شروعاتو کې شته دی او دا خبره بالکل په نوټس ده او اواز دی زمونږ کار اوچتو بس تاسو اواز به اوچتو ښه. امان الله خان وایي چې سرپراز چې پکې وی نو او بس انشاءالله ګوره واحد سرپراز و که نه چې چمپیون ټرافي ترې وګټله. T20 د انډر 19 ورلډ کپ سرپراز د انډیا نه ګټلی و. چمپیون ټرافي د انډیا نه وګټله خو موږ دغه 29 میچونه مسلسل سرپراز ګټلي و چې یو میچ پکې نه و بایللی. 9 سیریز و 29 میچونه مسلسل. ټیم د سرپراز په قیادت کې په T20 کې په 1 نمبر و او زمونږ دا خیال و چې ګنې T20 داسې دونه دغه نه دی ځکه پکې پاکستان په 1 نمبر دی خو هغه وخت کې په ټیم کې جان و او شاته کپتان هرڅه پوشپ کول به نو بس چې کپتان ستا مړی نو ټیم نه به څه دغه وکړي چې ژوندی کپتان یي که نه نو هغه د ټیم نه کار اخلي بیا. ازمان لوهار شکریه. شاکر تنها مس یو بابر سمیع الله بهار رشید احمد سلام سرجي څنګه پاکستان به ګټي انشاءالله ستا ډېره مهرباني انشاءالله ګټي به ښه. سمیع الله جاني نن ډېر پر امید یم جیت به د پاکستان یو خوشرد د سلمان الله آغا کپتاني څه ده او سیم ایوب له اوپننګ نه دی پکار. ضیاء الله تنها عمران سلام جی. سعودی عرب نه سمیع الله وروره مننه. اسرائیل تنها شکریہ. سرتاج افغانستان کا میچ کب ہے؟ سرتاج افغانستان میچ افغانستان خو د بار شو هغه پکې نشته. رشید ستا ډېره مننه تhank you. او یره او ماران ته څوک برهان الدین یاران او ماران هلکه ته څه وې سرجي په برابر اعظم ټول ټیم مضبوط او بالکل دا اوس کپتان خو د هیڅ نه دی. اصل کې کپتان لیډ فرام د فرنټ والی وي چې نورو دپاره مثال وي که په خپله څه نشي کولی نو چې دا ورته پته وي چې که زه یې نشم خو دا بیټسمین شي که دا بالر ناکام شي نو دا بل ښه دی. هغه د یو کلاړي د پازیټیو او د نیګیټیوز نه خبر وي د یو کلاړي د سټرینث نه خبر وي چې په دې وخت کې کم کلاړي په کم ځای کې د ټولو نه بهترین دی هغه د هغه نه کار اخلي. ما د امیر انټرویو کتله معمر امیر څومره لکه د پاکستان کم عظیم بالران دي عمران خان شو وسیم اکرم شو وقار یونس شو شعیب اختر شو محمد آصف شو دې نه پس چې نومیږي نو هغه امیر دی که نه چې لیجنډس کې راځي. نو د امیر ما انټرویو کتل هغه وایي چې که دا سرفراز کپتان نه وي او یونس خان او سرفراز قیادت کې زه نه وی لوبېدلی او زه د بل چا قیادت کې وی نو زه به امیر نه وی. بیا شعیب اختر نه چا تپوس وکړو وی چې هغه وایي چې که زه د وسیم اکرم وقار یونس او د معین خان په دغه کې نه وی لوبېدلی نو زه به شعیب اختر نه وی. وایي چې زما نه هغو کار اخیستی. بیا چې د امیر باره کې ته ووایي چې امیر داسې وایي نو هغه وایي چې بالکل ډیفینیټلی که سرفراز ته د امیر د سټرینث پته وه چې اوس امیر بیټسمین به چې رالی نو سرفراز ته به دا پته وه چې د دپاره دا بالر ټیک دی نو هغه به یې راوستو. امیر وایي چې زه چې څومره ما بالینګ کړی دی او کامیابیانې دي نو په دې کې لاس د سرفراز احمد دی چې هغه زه په صحیح ځای کې پټ کړی یم که په صحیح ځای کې زه نه پټ کولی نو زه به اوس امیر نه وی. نو د امیر په شان مونږ ته نور هم ښه بالران میلاو شو خو کپتانان ورسره ښه نشته چاته څه لکه شاهین افریدي دی دا دی زمونږ نه ضایع شو چې د سپیډ 145 به و
هغه راورسېد 135 ته. هاریس روب سپیډ به 150 151 152 پورې تللو که نه، تر دې پورې چې 155 به یې ټچ کولو. هغه راورسېد 145 148 ته. زمونږ احسانو سواتی د هغه سپیډ به 150 151 و، هغه په 135 کې پروت دی. نسیم شاه سپیډ به 142 147 بس 147 پورې به تللو. هغه سپیډ چې کوم دی نو هغه راولوېد 137 138 ته. یو خو ریهیبلیټیشن نشته، د پی سی بي غلط دغه دی، دویم کپتان چې کوم دی نو هغه بالران په صحیح ځای کې نه یوټیلایز کوي. لکه دا ستاسو کمنټونه خو ډېر زیات دي، ما دا به ټول زه شامل کړم، خو داسې ښکاري چې د وس نه بهره شوه. دا یو کس عزیز سرجی حکومت خیبر پختونخوا نے 1,10,000 کا اعلان کیا، لغړی او 1,10,000 روپۍ اعلان کړی دی او خلکو له لا ورکړي نه دي. نو دا سره منمه بالکل دې لپاره به آواز اوچتو. زه حارث یم دوبۍ نه، انشاءالله مونږ به وین کوو. محمد حارث بس خدای دې ورته تکړه کنو چې مونږ له سرپرایز راکړي. او که حارث یې اوپننګ ته راویستو په اخر سیمایوب یې لږ شاته کړو نو میبي څه چینج وشي او دا د پاکستان لپاره ګټور ثابت شي. حارث د دې کیلیبر بیټسمین دی چې هغه سلو بیټنګ کولی نه شي، نو هغه تیز بیټنګ کوي. که به 15-20 بالو ته ودرېدو، حارث 20 بالو ته ودرېدو نو د به 40-42 رنز کړي، بس خپل کار دی کړی به وي. خو چې ته اوس 30 رنز کې او هغه په 35 بال کې نو تا خو ټیم غرق کو که نه، نو داسې خو نه پکار. नज़ीर जर्नलिस्ट वही कि अगर मैं हम मैच हारे तो हम अकेले नहीं हारेंगे, सऊदी अरब भी हमारे साथ हारेगा. او ته بالکل ټیک وې، ځکه چې اوس خو سعودي عرب زمونږ د ګټې تاوان ملګری شو. هلکه شکریه ستاسو ټولو، دا اوس هم چې دی نو ډېر ښه ملګري یئ او بس په دې یئ چې زه خبرې جاري دي. نو ستاسو ډېره مننه چې خپل قیمتي وخت مو راکړو او د نن سبا د ټولو نه قیمتي شی چې کوم دی هغه وخت دی. وخت څوک چاله نه ورکوي، نور چې ته څه وغواړي هغه ورکوي، خو وخت نه ورکوي. که څوک چا تاسو ته څوک کار هم وکړي، هلکه یو 15 منټه کار مې دی څه جوړ، یاره زه خو نه یم اوسګار. نو ستاسو ډېره مننه چې خپل قیمتي وخت مو راکړو. ډېر ملګري وو چې هغه د سټارټ نه اوسه پورې زما خبرې واورېدلې، برداشت یې کړلې. ځینې داسې وو چې هغه 15 منټه واورېدې، ځینو لږه ډېرې واورېدلې. که چا 2 منټه هم اورېدلي وو، که چا 1 منټ هم اورېدلی، او که چا ایله اوس ټیون کړي وو. ستاسو ټولو مننه، شکریه. او بس پی سی بي اعلان کړی دی چې سرپرایز به میلاویږي، او زه دا وایم چې که انډیا ته میلاویږي که نه، خو الله دې وکړي چې موږ ته میلاو شي. او زموږ دپاره سرپرایز دا دی چې که پاکستان وګټو نو موږ به سرپرایز شو که نه. او دویمه دا ده چې د مامون د متاثرین په زرګونو واپس شو، 1,20,000 کم و زیات دا واپس شو، 20-25,000 لا پاتې دي. نو د هغوی دپاره اعلان شوی دی او هغه حکومتي امداد هغوی ته اوسه پورې میلاو نه شو. نو چې کوم ملګري تاسو سوشل میډیا استعمالوئ، یو پوسټ وکئ او دا پوسټ دا وکئ چې د मामून के मुतासिरीन को अपना हक दो, मामून के मुतासिरीन के लिए اعلان کرده امدادي رقم دو. دا قسمه پوسټ خامخا وکئ. سوشل میډیا په دې دنیا کې د ټولو نه لوی هتیار دی، اټم بم نه لوی هتیار سوشل میډیا ده. نو سوشل میډیا وکاروئ د ښه کار دپاره. ښه، شکریه. تھینک یو ویری مچ. الله پامان.